ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة اول ایسا شروع او دا اول ایسی خلاصہ ملگری ځان سرولی کے چې اول ایسا کې ایک آیات نہ تر 96 آیات پورے دا او بیا ایسا کې بسلور باب ای. اولنی باب د ایک آیات نہ تر 20 آیات پورے ارزی طور بمون روزانہ دا خلاصہ اورو تو ایک آیات نہ تر 20 پورے مختصر لکھے. ذالک الکتاب د دې توي ترغیب د اول کتاب الله تا پدرو صفات سرا. ترغیب الى کتاب اللہ بالاوصاف الثلاثہ. داغین بعد بیا د دریو ډلو ذکر دے. اغه ډلې کمه ته چې فاتحه کی اشاره شو و اجمالا داغه تفصیل دے. فاتحه کې اول ډله سوا الذين انعمت عليهم، اے الله د هغه خلکو په لار مې روان کې چې تا پاغي باندې انعام کړی. نو بقره کې درته وی چې هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. دا هغه اولنې ډله ده چې انعمت علیهم سره ورته اشاره شو. دا د دې متقیانو په 15 صفات بیانې. اول مسله یؤمنون بالغیب. د متقی اول مسله دا چې عقیده وټیټي خلک وی کنه وی بدره او بیس کلی دي. دویمه مسله ويقيمون الصلاة. متقی به د منځ پابندي دا نه چې ته پاسه وغه پاسیم نه. دریم ومما رزقناهم ينفقون. جیب کې ویلړم نه ناستو او په آخرت باندې به هم یقیني. یؤمنون بما انزل الیک. په هر وحی به ایمانی. دا د متقیانو 15 صفات ذکر کړي. نو پکې یؤمنون بما انزل الیکم ذکر کو. اول صفت څه شو؟ الذين يؤمنون بالغیب. دویم صفت څه شو؟ اول صفت چې عقیده به سمي. نو دویم صفت څه شو؟ د منځ پابند وي. دریم ومما رزقناهم ينفقون. سلورم يؤمنون بما انزل الیک. يؤمنون بالقران ونوي ما د عموم راوړو چې وحی جلی او وحی خفی، یعنی قرآن او حدیث بدواړه منی. اشاره د دې خبره طرف ته چې منکرین حدیث ته متقیانو په ډله کې شامل نه دي، ځکه چې هغه ایمان په وحی باندې نشته، حدیث هغه حجت نه منی. اور پنځم صفت دی وبالآخرة هم یوقنون. په ورځ رستنه او په ورځ د آخرت او قیامت باندې بد دي ایمانی. دا 15 صفات دي د متقیانو. بیا بداغي حکم دنیوي ذکر کوي ځان سرولی کې اولئک علی هدن. دنیوي حکم ادارې چې دا په هدایت دي. واولئک هم المفلحون. دا حکم اخروی دی. اخروی حکم ادارې چې آخرت کې دا سری کامیاب دي. بیا دوی مډل ذکر کوي ان الذين كفروا سواء علیهم. دې ته په مغضوب علیهم سره اشاره شوی ده په فاتحه کې. دلته په ان الذين كفروا سره ذکر کړو. د دیبم دنیوي او اخروی عذاب ذکر کوي. دنیوي دا ده چې ختم الله على قلوبهم. اخروی دا ده چې لهم عذاب عظیم. آخرت کې به جهنم زی. درې مړه ومن الناس من يقول آمنا بالله. چې فاتحه کې دې اشاره پس شو ضالین سرا. ماشاءالله دې ته وای د منافقانو ډله.
د دې 15 اوصاف قبیحه 15 بد صفتونه به ذکر کړي او آخر کې به مثالونه ذکر کړي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا اور دغه رنګ او کصیب من السماء دا خلاصه شوخه ذالک الکتاب لا ریب فیه دا پورا کتاب دے لا ریب فیه نشتریز شک پدی کتاب کے ہدن لار د تقوا خی للمتقین فرزگارانو تا ٹھیک شو لجی ذالک الکتاب لا ریب فیه گلونو دی آیت کریمه عنوان سدے الترغیب الى کتاب اللہ بالاوصاف الثلاثہ عنوان سے شد آیت اوصاف ثلاثہ وسرا قرآن طرف سے ترغیب دے کہ اے خلق راش قرآن تا ولی راشے تا بار بار فاتحہ کی تا بار بار پا منس کے چھے اللہ تا ادرے نو دا خبر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ پنی غلار میں کلک کی اللہ پنی غلار میں کلک کی پنی غلار میں کلک کی پنی غلار میں کلک کی دا تا دا اللہ نا سوال کے نی غلار دے معلوم کرے دا خو کلک میں کے پہ نی غلار دا قرآن و دا حدیث دا معلوم لار دا چه دیار لسوار لسو کال تمام امت پا دے لار راغلے دے او پا کم واسطه چه مونگتا دا اللہ کتاب لارب قرآن راغلے دے قرآن نمونگ اللہ را کردے دے پا لاسو کی او نه رسول اللہ علیہ السلام مونگ لاسو کی را کردے دیار لسو کال کی دی زمانی مونگتا دا قرآن را نقل کردے دک کے دیار لسو کال والا خلق مونگتا احادیث را کردی دی نو قرآن و حدیث پا یو طریقہ رسیدلی دی اغا طریقہ دا تواتر اللہ نو دا قرآن و حدیث لارا حق دا اہدنا پدے میں کلک کے نو دا چاچا منحج معلومی اغا بوئی چا اللہ ما پہ کلک کے دا منکرین حدیث و دا تمنا عمادی دا اولاد خلالار معلوم ام ندا نو اغیب دا استقامت سوال دا چانا گئی او دا سیسیز بارا کے بکی چا کل لار متعین شی بیا بوئی چه اللہ ما پہ اس کلک کی دا چاچه لار نه دا متعین ارو رضی تحقیق بدلیگی او ہر یو دا بلن جدا روان دے اب دا ہدایت سوال سو کی نو اہدنا اللہ من کلک کے پنے غلار علامہ نصفی حنفی مدارک کے وئی ثبتنا علی المنہاج الواضح اللہ پا دے صفا موقف دا قرآن و سنت مٹین کے بہرحال نو دا ار رستا سوال دے پا مانزا کی کنا دے نو پا قرآن کے رتوی چا اغا سوال دے اللہ قبول کو ہدایت دے غختو پا ہدایت دے استقامت غختو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دے لا ریب کتاب تراشا ہدن للمتقین اہدنا ہدن للمتقین اہدنا ہدن للمتقین ہدایت باندے دے استقامت غختو راشدہ قرآن متقیان پا ہدایت باندے و پا سمالار باندے مضبوطی خبر حل شوا پوئی شوا بھی خواجی نو دری صفات دیرا قرآن اول صفتو لکے الکتاب دا کامل کتاب دے اور پورا کتاب دے دویم صفت دا کتاب اللہ لکے چی دا لاریب دے اور دا اللہ پا کتاب کی اس قسمہ شک اور شبہ گنجائش نشتا اور دریم صفت دا کتاب اللہ دے ہدن ہدایت کامل دے ناشنا ہدایت کا ان کرے مطلب دا دی چکم خلق دا تقوا دا لاری ارادہ لری نو دا قرآن اغی خلقو تا لار دا تقوا خی اور چاچے لار دا تقوا حاصلہ کردی دا نو بیا دا قرآن اغی پا لار دا تقوا باندے مضبوطی کلکی
اور استقامت دی تور کی سما دا خبره ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے دلته نحو والا خپل یو عقل را چلی چې ذالک دا قریب د پار راځي که بعید د پاره ذالک اسم اشاره دا قریب دا که بعید دا شاباس مقناطیس ذالک اشاره د بعید تا ست درکا تاسو نو لیدار سید شي اور قرآن چې دین هغه مونږ ته قریب دی دا دی نو دې ته ذالک پکار دی که هاذا الکتاب پکار دی هاذا پکار دی قرآن خو مونږ سره نږدې دی کنه نو اسم اشاره قریب پکار دا هغه هاذا دی ذالک هو بعید ده نو څنګه د قریب د پاره بعید استعمال کړه اعتراض باندې څوک پوه شو وای نو تو وای اعتراض شاید بھائی دو جواب دی یو د منکرین حدیث جواب دی اور یو د اهل سنت والجماعت جواب دی منکرین حدیث جواب دا دی چې دی کې بشیګانو نه غلطی راغلی اغیبه بګ خپل ګوت وخلی او قران به خطا کړي ظاهری اعتراض د وجه ک یو شی پرې دی خو بیا دا ځکه د لغت په بنا غلطی ده خو مونږ وایو دلته ذالکا د مرتبه د اوچتوالی د پار راغله ده د سره پار راغله ده ذالکا اغه لوح محفوظ کی چې موجود ده اغه لوی شان والا کتاب چې ده نو الکتاب دا کامل کتاب ده اور لا ریب فیه دی کی هیڅ قسم شک او شبهه گنجائش نو دا ذالکا اشاره بعید ول راوړه دای کی اشاره ده د قرآن عظمت شان تا ستا اشاره ده عظمت شان د وجنه اغه لوح محفوظ ته اشاره وکړه چې السل کې خود دلته کې راغلی دی نقل شوی دی خود قرآن د موجود کېدو اصل زه اغه لوح محفوظ دی نو ذالک دا لوی شان والا کتاب چې دی الکتاب دا پورا کتاب دی خبره حل شو ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی اور ګورا قرآن دا یو کامل کتاب دی په هر اعتبار سره په دې ځای باندې سوال راځي چې کامل خو هغې ته وایي چې بل څیز ته حاجت نه وي که نه ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی الکتاب بد قرآن صفت ال جوړیږي چې الکتاب الکامل ته مراد والی کامل کتاب دی نو سوال دا راځي چې ذالک الکتاب دا قرآن کامل دی نو دکې د صلات تشریح ولې پوره نشته د منظر سبق په قرآن کې شته التحیات لله والصلوات والطیبات پکې شته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم پکشتا سمع الله لمن حمده پکشتا رکوع سجدی مقدار پکشتا د منظر رکعاتونه پکشتا فرض او سنن پکې بیان شوی دي د منځو د سار د مازیګر او د ماخام او مسختن ماسپهین منځونو اوقات ورکې بیان شوی دي نو بیا کامل څنګه شو دیکھو سنت و حدیث دواړو ته محتاج دی د منځ یو طریقه ده دا سنت غواړي اور هغه طریقه کې سویل دی هغه حدیث غواړي نو کتاب کامل څنګه شو تمام دنیا منکرین حدیث ته دې خبرې جواب نشو کولی چې قرآن کامل کتاب دی نو دی بیا شرح ته ولې محتاج شو کامل کتاب شرح ته محتاج کی یو یی شرح داغه د وضاحت د پاره لکه تهذیب خو خپل برابر شی وکنه تفتزانی په خپل حد کړو خو عبد الله یزدی ول شرح وکړه وضاحت وکړو یو یی محتاج شرح تا یو یی وضاحت په شرح یو یی محتاج شرح تا دی مکمل شرح تا محتاج دی
ځکه دوه خبرې دي، یو د خپل الفاظ دومره مبهم او اجمال والدي چې په هغې باندې بې د وحي صاحب وحي نه بل سړی نه پوهېږي. لکه ما درته وویل تشریح د صلات کې چې د نی کړې نو په هیڅ صورت سره د مانځه کنه او حقیقت ته رسېدلی، د حج او د روجې پوره احکاماتو ته رسېدلی نشي. نو چې کله دې شرح ته محتاج دی او څه داسې احکامات په اسلام کې دي چې قرآن سره چټ یل د هغې تعلق نشته، د قرآن نه علاوه هغه احکامات دي او هغه هم دین دی. پته لګي ذالک الکتاب کې چې څنګه دا کتاب کامل او لا ریب دی، داسې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه چې په صحیح سند سره مونږ ته رالل او د امت اجماعي شکل کې قبول کړل اور په هغې کې د رد کولو اس علت محدثینو متعین نه کو. دې ته وایي روایت حدیث د رسول الله علیه السلام او احادیث مصطفی د داسې لاریب او پاک دی لکه څنګه چې د الله کتاب پاک دی. ٹھیک شوله جی. او زه به یو ناشنا خبره بله وکم. تمام منکرین حدیث کې چې څومره دانسته خلق دی، ما ته دا سوال کړی دی جواب یې نه دی راکړی چې دا قرآن الله تعالی حدیث دی که قدیم؟ قدیم دی. ذات د باری تعالی څه دی؟ قدیم دی. نو صفت د الله تعالی به صحیح دا به هم قدیمي که نه. او چې کله دا احادیث صرف د پیغمبر خبرې دي نو دا حادث شوی که قدیم؟ حادث شوی. نو قدیم صفت حادث ته محتاج جوړېدی شي؟ په دې ځای تاسو ونه رسېدی. د الله کتاب هو قدیم دی، ته خو حدیث حادث ګڼې، نو دا قدیم کتاب د حادث تشریح ته څنګه محتاج شو؟ پته لګي قرآن په یو مضمونی شکل سره موجودو په پوره مفاهمې سره، او دا احادیث د ازل نه د کتاب مستقل اسوا، او پیغمبر علیه السلام به صرف خبرې نه کولې بلکې تعلیم به د دې خبرو د الله حبیب ته ورکېدو، په هغې سره قرآن کمپلیټ شو، قرآن پې برابرېدو. پوه پې نه شوې ښه؟ نو ذالک الکتاب دا پوره کتاب دی، دا پورا کتاب دی. الکتاب پورا کتاب دی، کامل کتاب دی. نو اعتراض راته چې دا خو کامل ځکه نه دی چې شرح ته محتاج دی. مونږ ورته وایو هغه شرح د عیسی ده او هغه عیسی د قرآن سره چې راوالي دا قرآن او احادیث دا چې یو ځای کې نو ذالک الکتاب دا کامل اور پورا کتاب دی. نو څنګه چې قرآن کې عقل نشي چلولی او د عقل په زاویه قرآن رد کولی او قبلولی نشي، نو دکه سے احادیث به هم په عقل قبله او رد کې نه، ځکه چې دواړه د یو بل دپاره موقوف علی او موقوف دي. ذالک الکتاب دا پوره کتاب دی. دا اول صفت شو د قرآن ګلونو. لومبی صفت ایسے شو ګلونو؟ الکتاب کامل کتاب دی. لا ریب فیه نشته د هیڅ قسم شک و شبهه په دې کتاب کې. ریب اگه شک توی چې انکار ورسره ښه. ریب کم شک توی ګلونو؟ اگه شک چې انکار ورسره ته څه ټایم راغلی او څه ټایم دلته رالی سره من دې بار شک مع الانکار. اوسو دلته کې ریب په معنی د شک د چې لارې بفي نشته دی اس شک پدې کې، خو مخالفینو صرف شک نه کو بلکې هغې انکار هم کو. نو دلته کې دی وجنا نفي د شک او نکړه، نفي د ریب وکړه چې لا ریب فیه اس قسم شک پدې قرآن کې نشته. دی وجنه امام قرطبي معنی کوي لا ترتابو فیه، تاسو شک مکوئ پدې کې. پدې زبان دی یو سوال راځي چې قرآن کې الله وی اس قسم شک نشته که نه، نو منکرین احادیثو دغه منکرین قرآن چې کم مستشرقین دي هغې په قرآن کې شک کوي که نه کوي؟ دارنګ کم وخت کې چې نازلېدو نو هغه مشرکانو په دې کې شک کو که نه کو؟
شک یې کو کنه اغي سوي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك نه دی دا قران مگر دروغ دی افترا او پیغمبر د ځان نه جوړي وعانه عليه قوم اخرون او یو بل قوم پکې د سره امداد کی شک وکړو کوي نه کو او اغي به کنه چې ان هذا الا اساطير الاولين دا قران نه دی مگر د مخکنو خلقو قصې دي نو اغي پکې شک کو انکار کو او الله فرمایي چې لا ریب فی شک پکې نشته اوس بسکه جواب دادی چې لا ریب فیه دا قرآن د شک او د شبهه محل نه دی او څوک چې پکې شک کوي نو دا شک د مزغو د کمزورۍ د وجه نه دی دا د الله د کتاب د غیب د وجه نه دی خبره فاینل شو لا ریب فی څوک وایي چې دا نفي په معنی د نهي ده لا ترتابو فیه تاسو په دې قرآن کې شک اونه کوي تاسو په دې قرآن کې شک اونه کوي لا ریب فی اس قسم شک هغه پکې تاسو اونه کوي اور دی وجنه یو شاعر وی لیس فی الحق یا امیمة ریب انما الریب ما یقول الجهول یہ په قرآن کی شک نشتا خدا غریب او دا شک په هغه سیز کې دی کم چې جاهلانه کوي دا د جاهل د مزغو فرق دی دا د الله د کتاب فرق نه دی دویم دا چې شک پکې نشتا مسلمانانو د پاره پاتې شو کافر نو هغه خو منکرین د آخرت دي هغه خو الله سره د تعلق او د آخرت د لارې د منتلو هیڅ قسمه اراده کړي نه ده نو لارې بفي تاسو په دې کتاب کې شک مکوي هدل للمتقین هدایت کامل لپاره د متقینو ان شاء الله سبحانه